بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله و آله و والاه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو قدردان، امید کوم تاسو به خیرت سره الله سبحانه و تعالی تاسو خپل په حفظ او امان کې ساتي. کم ځای کې چې تاسو اوسېږئ. یو ځل بیا د ملک او د اسلام دشمنانو په پاکستان کې دا کوشش کړې ده چې پاراچینار کې شیعه سنی فساد جوړ شي. شیعه سنی دواړه چې د یو بل رونه دي، اسلامي رونه دي، په هغو کې فساد وي، یو بل سره وجنګېږي. او دا هغه کسان دي چې کوم فساد جوړول والا دي، دونه د اسلام سره مینه کوي، نه د اسلام باندې مضبوط دي، او نه د وطن پاکستان سره دو مخلص دي. دا هغه کسان دي چې دو تاریخ کې د انسانیت قتل له، د دو تاریخ کې بل ته کافر ویل دي. او تاسو ته دا معلوم ده چې شیعي که سنی دواړو په دې خبره باندې ایمان ساتي چې الله یو دی، د نبی علیه الصلاۃ والسلام پر رسالت باندې اقرار ساتي. شیعه سنی دواړو کې اختلافات ضرور موجود دي، دا خبره بالکل حقیقی ده چې شیعه او په سنی کې علمی فروعی اختلافات موجود دي، لیکن دا یو غټ حقیقت ده. او دغه خبره نه تکفیریان د اسلام او د پاکستان او د انسانیت دشمنان د عوامو نه پټي، د عام خلکو نه پټي، او هغه ته رښتیا نه وي چې مونږ کې مشترکات موجود دي. دا نه چې کوم چې شیعه دی هغه کافر دی، هغه اسلام سره هیڅ تعلق نشته، هغه مسلمان نه دی، هغه دین سره تعلق نشته، مرتد دی، واجب القتل دی، دوسره جهاد کول دی. په دې پارا چنار کې اوس چې سکیږي دا انتهایی قابل مذمت دی. د دې زه مذمت کوم په یو سنی حیثیت سره، د سنی اسلامیک اسکالر حیثیت سره، او یو پاکستانی حیثیت سره، یو مسلمان او یو انسان، که زه یو انسان یم، یو مسلمان یم. سنی خو بیا شیعه بیا رستو خبره ده، لیکن دا زه تاسو ته دا خبره کوم، زه د شیعهګانو نماینده نه یم. الحمدلله عز وجل پوخ سنی یم، اهل سنت والجماعت سره مې تعلق دی، په فقه حنفي باندې یقین ساتم. خو لیکن زه دا خبره کوم چې په شیعه سنی کې فساد پیدا کولو والا هغه د پاکستان دشمنان دي، هغه د اسلام دشمنان دي. هغه کس چې کوم دا خبره کوي شیعه دشمن دی، کافر د اسلام نه خارج دی، یقین وګڼئ چې دا سړی د اسلام سره تعلق نشته. په دې پارا چنار کې دا آواز اوچتیږي چې راځئ راجمع شئ سنیانو او مونږه د شیعهګانو له قتل کو. دا شیعهګان مرتد دي، واجب القتل دي، دو اسلام سره تعلق نشته. کم سړی چې دا خبره کوي زمارونو په دې باندې غوږ مه ایږدئ، په دې باندې غوږ مه ایږدئ او تحقیق کوئ. تحقیق کوئ. دا کسان هغه دي چې کوم بل ته کافر وي، دو چې ځان ته سني وایي که نه، دونه ته تپوس وکړه د بریلیانو باره کې، دونه ته تپوس وکړه هغه کسانو باره کې چې کوم وایي یا رسول الله، یا غوث العظم اغثني، شیئا لله، یو لسمه کوي، دیارلسمه کوي او دولسمه کوي، د مړي نه بعد ایصال ثواب کوي، قرآن خوانی کوي، یا هیله اسقاط کوي. په دې په پېښور کې داسې مولیانو په یو زمانه کې چې هغو مناظرې به کولې او اهل سنت والجماعت د بریلوي مسلک کسان یې مړ کړي. دا اوس هم ژوندي دي، دا کسان مفتیان موجود دي په دې پاکستان کې. په څه خبره باندې هغه سنیان دو ولې مړ کړي دي؟ دو خو دا بریلیان هم مړ کول، خو بریلیان په اکثریت کې دي پاکستان کې، دو سکولی نشي. خو ویلو مطلب زما دا دی چې کوم کسان نن تاسو ته دا وایي چې شیعه کافر دی او د دوی خلاف جهاد دی او فلسطین پرېږدی، غزه ته پرېږدی، دغه د پارا چنار ته راځئ، یقین وګڼئ دا د اسلام دشمنانو ایجنټان دي، دو بل ته ایجنټ وایي. خو حقیقت کې دو کردار هغه دی چې دو پورا امت کې، پورا امت مسلمه کې دو تباہی اوچته کړه، امت مسلمه کې تکفیر خور کو. او زمونږ دا نوجوان نسل چې کوم تعلیم یافته دی هغه د مذهب نه بیزاره کیږي، هغه وایي یاره دا څنګه مذهب دی چې په دې کې مسلمانان یو بل ته کافر وي؟ دا څنګه مذهب دی چې دې کې یو مسلمان بل ته وایي یاره دا کافر دی، د پسې موز مه کوه، دا شیعه داسې دی، بریلی داسې دی. یاره څه عقل وي؟ او زه خپل پښتنو وروڼو ته وایم یاره زما د پښتنو وروڼو ته څه وشل؟ زما د پښتو ځمکه چې کوم ده دا خیبر پښتونخوا، دا یو زمانه کې د اهل البیت علیهم السلام سره مینه کول والا کسانو، ډیر مینه کول والا دي، عقل والا دي، باشعوره کسان دي،
لیکن همیشه دوته استعمال شي په دین باندې. د یو سړی راپاسي راځي جهاد دی جی پاکستانی فوج خلاف جهاد کو جی ټول راپاسي جی د فوجیانو سره فوټبال جوړوي او یو کس راپاسي هغه وی راځي دا حکومت مشرک دی فلانه بریلوی بدعتي دی او فلانه کس چې کم دی هغه پسې موز نه کیږي شیعاګان داسې دي او زمونږ دا کسان دا پښتانه زمونږ رونه سادهګان دي یقین واره. او بل خبره دا ده زمونږ د پښتنو کې چې دین سره ډېره مینه ساتي دین سره مینه ساتي نو د دې وجې نه چې کوم سړی د دین نوم اخلي د تبلیغ نوم اخلي نو دوی یاره دا سړی مخلص وي دا سړی به رښتینی دا سړی به مخلصي. نو زه خپل پښتنو رونو ته ویل غواړم چې یقین وساتئ چې شیطان کله کله تاسو ته د دین خبرو مخی یعنی یو شیطانی هغه د مسلمانانو رونو کې جنگ کول لپاره تاسو ته یاره دا دین خبره داسې ده او ته په دې عمل وکړه. دا خبره خو یو متل لګه نه زمونږ په پښتو کې چې کله کله انسان ته شیطان هم سمه لاره وښي اوس سمه لاره نه سمه خبره وښي او په هغې کې فسادي دا رښتیا ده که نه ده. یعنی چې کوم ځای کې تا ته پته ده چې دوه مسلمانان به یو بل کې جنګېږي نو ته به هغه ځای کې رښتیا هم نه وایې دا خبره خلکو ته ولې نه ښه. نو زه دا خبره کول غواړم خپل پښتنو وروڼو ته ویل غواړم چې دې په خبرو کې مه راځئ. کم سړی چې تاسو ته دا وایي چې شیعه کافر دی هغه دلیل غواړه هغه نه یاره ستا څه دلیل دی ته څنګه وایې چې یاره هغه کافران دي هغه اسلام سره تعلق نشته. دا په پاکستان کې د انتها پسندي پیلاولو خورولو کوشش دی او رور سره جنگولو کوشش دی. دا به څنګه ناکامیابیږي چې مونږ د دشمن په پروپاګینډې کې د هغه په دروغو خبرو کې نه راځو او زمونږ هغه کسان دواړو طرف ته چې کوم شیاطین موجود دي صرف دا نه ویل غواړم چې کوم ځان ته سني وي نه که په شیعاګانو کې داسې کسان دي چې هغوی د صحابه کرامو توهین کوي او د امهات المؤمنین ته بد ردي وایي صحابه کرامو ته کنځلي کوي نو هغه هم د شیعاګانو له پکار دي چې خپل له صفونو نه وباسي. او اهل سنت کې چې کوم هغه کسان دي برای نام اهل سنت چې کوم د اهل البیت علیهم السلام توهین کوي هغو له هم وښکل پکار دي. دا دواړو طرف نه کوشش کول پکار دي. لیکن دې ټایم کې چې کوم په دې پارچینار سره کیږي لارې کې خلک ودرئ د هغې شناختي کارت چې کوي او بیا یې مړ کړي په ګاړو باندې حملې کیږي د فوجي کانوای باندې حملې کیږي او کله په افغانستان نه راځي کسان او کله دغلته دننه چې کوم موجود دي دشمنان هغوی دا کار کوي. نو دې نه ځان باخبره کوي. زه انتهایی مذمت سره کنډیم کوم دا خبره او هر انسان چې د هغې کم مذهب سره چې تعلق دی که سني دی که شیعه دی که دیوبندی دی که بریلی دی انسان دی زه هغه سره ولاړ یم او اسلام موږ ته دغه وایي قرآن مجید کې دی یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ای انسانانو موږ تاسو پیدا کړی د سړي او د ښځې نه من ذکر و انثى د میل او فیمیل من ذکر و انثى ټول انسانیت ته الله سبحانه وتعالی دا خطاب کړ د ټول انسانیت ته صرف نه ای سنیانو موږ تاسو پیدا کړی نه ای شیعاګانو موږ تاسو پیدا کړی نه ای انسان یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى. قرآن څومره ښایسته خبره کوي وجعلناکم شعوبا و قبایل او موږ تاسو تقسیم کړی په قبایلو کې او په ډلو کې و شعوبا و قبایل مختلف قبایلو کې په وطنو کې په خاندانانو کې موږ تاسو تقسیم کړی. ولې یا الله تعالی ولې موږ تقسیم کو لتعارفوا تاکي یو بل کې تاسو ځان وپېژنئ یو بل سره تعارف وکړئ چې زه د فلان قبیلې نه یم زه د یوسفزی یم زه د عشیزی یم زه د فلان قبیلې نه یم زه د ادم خیل یم دا قبیلو کې تقسیم کړی دي که نه الله سبحانه وتعالی ځکه چې پہچان وشي. ان اکرمکم عند الله اتقاکم تاسو کې غوره د الله ته کس دی چې کوم متقي دی کوم انسان دپاره زیاده ښه دی. یاد وساتئ چې کم سړی د انسان دپاره ښه نه دی د انسانیت دپاره ښه نه دی هغه غټه غټه ګیره شي غټ مولا شي غټ پګړی ووایي غټ مولا شي غټ کلاشنکوف پر سرې وایي چې جهاد کوم نو هغه سړی الله په نزدیک غوره نه دی چې هغه په انسانانو کې فساد پیلاوي په انسانانو کې نفرت پیلاوي. الله په نزدیک غوره هغه کس دی چې کوم په انسانانو کې مینا او محبت پیلاوي. څه پیلاوي؟
مینا او محبت پلاوي هغه کس الله ته غوره دی. الله سبحانه وتعالی نه زما دعا ده چې پروردګار په پاکستان کې امن راولي او زموږ نوجوان ته دا توفیق ورکړي هغه قرآن سره جوړاو شي قرآن سره جوړاو شي او واپس کې مینه وساتي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.